عقیده راکړې ماته سپینا عقیده راکړې ماته پاک نظریه راکړې زړه کې طیب شیخ القرآن بلارم ماته څلور رنګه جنډه راکړې لمشر شیخ صاحب وصیت نظر شم د شیخ طیب صاحب له محنت نظر شم ماته ښکلې نظریه راکړې ماته سپینا عقیده راکړې ماته د ګلو ګلدسته راکړې د اشاعت مدرسه راکړې د شیخ طیب صاحب قیادت نظر شم ماته سپینا عقیده راکړې ماته سپینا عقیده راکړې ماته پاک نظریه راکړې زړه کې طیب شیخ القرآن بلارم ماته څلور رنګه جنډه راکړې زه د الله په محبت پوه کړم زه د رسول په اطاعت پوه کړم زه اوس دجال او مهدي ښه پېژنم ملایکو پر تلنده راکړې ماته سپینا عقیده راکړې ماته پاک نظریه راکړې زړه کې طیب شیخ القرآن بلارم ماته څلور رنګه جنډه راکړې والسلام دعوت ورکوم دا ارشاد ضلع ملاکنڈ امیر صاحب مولانا قاری محمد وزیر صاحب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه تبديلا قابل صد احترام د اجتماع روحی روا فضیلت الشیخ ناظمی اعلی جماعت اشاعت التوحید و سنہ صوبہ خیبر پختونخوا حضرت مولانا شمس الہادی او د هغې سره اجتماعي پنجپیر
په حواله باندې چې څونه رفقا دي راتلون کی د جماعت اشاعت التوحید و سنہ اجتماعی فنجپیر تا د ټولونا اولنو د ناظم اعلی صاحب انتہائی مشکوریم چې په دې عظیم شان اجتماع چې منعقد کړی شوی دا په اجتماعي پنجپیر سرا او دا یو روحانی اصلاحی تربیتی اجتماع دا اغی مالا فدی عظیم اجتماع کی دا خبرو کولو دعوت راکو چی دا اجتماع زیر قیادت شیخ القرآن ابن شیخ القرآن حضرت العلامہ قائد قرآنی انقلاب شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری مدہ الظل العالی چه قائد محترم زمونگ استاسو مرشد او رہنما استازی محترم دے داغی سعی و کوشش کڑاونا محنتنا ورز و شپا زمونگ استاسو درا جمع کولو دا پارا د یو ځای کولو دپاره او د یو بل سره د مینې او د محبت او د اخوت او د الفت د میلاولو دپاره محنتونه او کړاو کوي مونږ او تاسو په یو فلیټ فارم باندې راجمع کوي زه په دې عظیم سټیج باندې ستاسو مخ کې د گفتگو نلایق یم بلکې د جماعت سره چې نوم اشاعت التوحید و سنہ ده ډېر وخت نه بچپن او ماشوموالی نه تعلق لرم د علماو صلحاو اتقیاو یوخا حسن الظن آغی مونگ باندی کیا چه دا آغی پا غرض و بنیاد باندی ستاسو مخیتا را اغختما او بیا عظیم مهربانی دا رب کریم چه مونگ و تاسوی دا یوداسی جماعت سرا منسلک کړیو چې اغا حق او سچ جماعت دی تاسو به وایئ چې تا ته څه پته ده چې حق دی او سچ دی زه په دې غرض او په دې بنیاد باندې ویم دنیا کې ډېر جماعتونه او تنظیمونه پالٹائی سیاسی غیر سیاسی آگی تگ و دو جد و جہد ورز و شپا منڈ ترڑی مقصد و حصول دا حقی یا دا دنیا دا عہدیو دا کرسیو دا منصب دا پاری یا دا حقی جد و جہد دا دید پاری چه منبری میلاوشی عہدہ میلاوشی ذل امارت میلاوشی دا حلق امارت میلاوشی دارنگی صوبائی اسمبلی کی قومی اسمبلی کی
منبر جوړ کړی شمه او د هغې دپاره ټول صلاحتونه ورځ او شپه صرف کړی. بیا هم چې بله ورځ ګورو نو هغه شخص ته چې د هغې منډې تړلې د یو غرض په بنیاد باندې کله غرض میلاو شو نو جماعت او پالټۍ سره دی، کله غرض چې کم دی نه میلاویږي نو بیا سباله چې کم دی په بله پالټۍ او په بله جماعت کې دی. یو جماعت دی چې د هغې نوم اشاعت التوحید و سنت دی. دا خلق دا علماء دا صلحاء دا عوام مسلمانانو دا دوکه کیږي نه، دا خرڅیږي نه. کلم چې په دې باندې د اشاعت التوحید و سنت رنګ چړاو شوی دی، دی بل رنگ چې کم دی هغه برداشت کولی نشي او نه د بل جماعت جنډا هغه اوچتولی شي او نه د هغې د لاندې ژوند تېرولی شي. اشاعت التوحید و سنت دنیا کی داسی تنظیم او جماعت دی چې دا کما خبره اول ورځ نه کړې وه نو هغه خبره تر د زنکدن د آخري لمحې پورې رسوي او د دې نه پشا کیږي نه. دا جماعت د انبیاء علیه السلام په میشن باندې روان جماعت دی. ابراهیم خلیل الله د مسلې د توحید د پاره اور تلاړو، د اور نه چې کله حفاظت سره راووتو بیا هم د توحید ناروی او د دې د پاره چې د خلقو ګمان چرته دا را نشي چې ابراهیم خلیل الله اور تلاړو او یریدو مسله د توحید با شاته پریږدي او د هغې نه به پشا شي او د هغې نه به واوړي. دا جماعت داسې جماعت دی حالات راغلی دي لیکن د دې جماعت افراد بیا د جماعت قائد هغې نه خرڅ شوي دي نه خرڅیږي او نه چې کم دی خرڅ طرف ته په پیسو په ډالرو باندې نه د یو رکن اراده شته او نه چې کم دی په خپله بل طرف ته روانیږي او نه اوړي بلکې هغه میشن چې تر اول نه راغستی دی هغه تر اخره پورې رسوي او ډېر علما مشایخ عظام چې هغې اول نه کومه خبرې کړې وه هغه خبره سر ته رسولې ده. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خبره مې دا کوله چې ستاسو مخې ته یو نالایقه خبرې کول غواړم نه، ځکه فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالعزیز بلوچستانی رحمت الله علیه هغې به وی د علماو د صلحاو په مخ کې د یو عام کس خبره کوله هغه داسې دي لکه یو عام کس چې کم دی هغه په باغ والا باندې چې کم دی ټیپر خرڅوي. خو بیا فضیلت الشیخ شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالسلام رستمی رحمت الله علیه چې کله شهیدی آذان هغه شهید کړی شو د هغې په موقع باندې هغې یو بیان کړی هغه بیان کې هغې دا ویلي چې دا زمونږ د ټریننګ یو ځای دی دې کې مونږ ته ټریننګ راکولی کیږي. مونږ چې کومه خبره کوو نو هغه به د اصولو دننه په دلایلو سره کوو بغیر د دلایلو نه به بهر خبره نه کوو. عرض مې دا کو چې مونږ او تاسو څومره شکریه ادا کو په دې خبره باندې چې زمونږ او ستاسو ربط د جماعت اشاعت التوحید و سنت سره راغلی په دې چې مونږ څومره شکریه ادا کو بیا هم کمه ده. بهرحال ټیم زیات اغیستل نه غواړم، د خپلو خبرو اکتفا
په دې شعر باندې کوم وای مونږ د خزان ګلونه مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ مجاهد یو ماتو مغرور ظالم سرونه مونږ مجاهد یو ماتو مغرور ظالم سرونه مونږ آغا نه یو چې ازار اخلو زړګي ماتو او دا چې تر اوسه د خپلو او فردونه په پرده کې ګرځو دا چې د خپلو او فردونه په پرده کې ګرځو نور بدوینو په بدل دا پابندي ماتو او د جنکو پشان په کور او په ګودر کې نمرو د جنکو پشان په کور او په ګودر کې نمرو په سنگرونو دا چنار چنار ځواني ماتو او د عقیدې په ورخمین تار چې تړلې نوي د عقیدې په ورخمین تار چې تړلې نوي مفتونه مونږ هغه رشتہ هغه دوستي ماتو آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين ملګری وای چې دا شعر یو پیر بیا وایا نو شاعر وای مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ د خزان بادونه نه یو چې سپرلی ماتو مونږ نسیمونه یو غټۍ د سحرګي ماتو مونږ مجاهد یو ماتو مغرور ظالم سرونه مونږ آغا نه یو چې ازار اخلو زړګي ماتو او دا چې د خپلو او فردونه په پرده کې ګرځو دا چې د خپلو او فردونه په پرده کې ګرځو نور بدوینو په بدل دا پابندي ماتو او د جنکو پشان په کور او په ګودر کې نمرو د جنکو پشان په کور او په ګودر کې نمرو په سنگرونو دا چنار چنار ځواني ماتو او د عقیدې په ورخمین تار چې تړلې نوي د عقیدې په ورخمین تار چې تړلې نوي مفتونه مونږ هغه رشتہ هغه دوستي ماتو والسلام انشاءاللہ لږ وخت بعد حضرت مولانا محمد فیاض شاپوری صاحب اغیرہ رسیدونکي دي بیانات انشاءاللہ دا به ټیم په ټیم باندې کېږي کم کسان چې نوی راغلی دي مونږ سره میلاو شوي نو مونږ هغې ته د زړه د کومې نه هرکلی وایو د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه پیش کوو چونکې مونږ زیات تر دې خوا سټیج باندې یو انتظامیه هم تاسو ته دې خوا لګېدلې وي اکثر ملګري بیا ګیله هم کوي چې یاره تاسو سره ملاقاتونه دا ګران وي نو زه خو به هر حال اکثر بهر ګرځم ملګرو سره ملاقاتونه کېږي دا ستاسو خپله اجتماع ده ستاسو د دې جماعت سره د دې تنظیم سره مینه ده محبت دی لګو دی او انشاءالله زمونږ د جماعت سره دا مینه او دا محبت دا د الله پاک تر مرګه پورې زمونږ ساتي دا یو داسې جماعت دی یو داسې تنظیم دی چې دا بلالچه تنظیم دی نورو جماعتونو ته چې خلک ځي نو سلالچې وي او دې جماعت ته چې څوک راځي نو هغه پریشا د هغه د توحید سره د هغه د سنتو سره مشایخو د اشاعت سره د هغې مینه د مینې په وجه باندې د محبت په وجه باندې هغه د جماعت ته راغلي اکثر اجتماعات کېږي د خلکو هم کېږي د نورو جماعتونو هم کېږي زمونږ جماعت چې کله دا اجتماع وي نو تقریبا چې کوم ځای کې موحدین دي توحید والا دي د نبی علیہ السلام په سنتو باندې مین خلک وي نو هغې زیاتر په دې کې شرکت کوي زمونږ
جماعت اشاعت توحید و سنت اکابرینو دا ډېر په قربانو باندې او ډېر په محنت باندې د دې تر رسول دی. مولانا مفتی محمد جمیل صاحب آنگو والا، مولانا عبدالرحمن صاحب بنو والا چرتئی اور مولانا اقبال حسین صاحب بنیر والا ایت درخواست ہے چې هغه سټیج ته راشي. بهرحال ما خبره کوله چې زمونږ د جماعت اشاعت توحید و سنت د دې افراد د دې کارکنان تاسو ګورئ زمونږ د جماعت د رکنیت په فارم کې یو خبره لیکلې ده چې د دې جماعت کارکن به هغه انسان جوړیږي چې یا د قرآن کریم مدرس وي یا د قرآن کریم طالب وي. دی به یا قرآن زده کوي او یا به قرآن کریم بل ته ښیي. یو مولا باس کو نو وایي چېره موږ هم قرآن وایو تاسو هم قرآن وایئ. ما ورته مولانا ما ورته وخندل مې ټیک ته تاسو هم قرآن وایئ موږ هم وایو خو تاسو مړو ته قرآن وایو موږ یې جمدو ته وایو. تاسو قرآن ویل دا مړو ته دی او زمون قرآن ویل دا جمدو ته دی. تاسو مړو ته قرآن وایئ او جمدو ته نور کتابونه شروع کړي قصې ورته کوئ. موږ چې کوم دینو ژوندو ته قرآن شروع کړو د الف لام میم نه ورته شروع کړو په الناس باندې ورته ختمو بیا ورته شروع کړو یو ځل ختم شي بیا ورته شروع کړو. مې ستا د جماعت طالبان ډلې ډلې کېږي که تپوس ته وکړې لکه کوم خوا ځي چېرته ځي و یره د پلانکي خان چې کوم دی نو پلار وفات شوی دی که نه هغوی له ختم له روان دي او مې چې زما د جماعت کسان ډلې ډلې کېږي او رواني چې تپوس ته وکړي چېرته ځي نو درته به وایي چې پلانکي ځای کې ختم قرآن دی هغې له روان دي یا به درته وایي چېرې پلانکي ځای کې د قرآن کریم افتتاح ده موږ هغې له روان یو. مې ما او تا کې دا فرق د اشاعت توحید و سنت او د نورو جماعتونو دا دی. نور جماعتونه او اشاعت توحید و سنت په دې کې به فرق صرف دا وي چې د اشاعت توحید و سنت یو کارکن یو انتغا بنده هغه به سوي اب په قرآن باندې مین سړی د قرآن کریم سره به محبت وي او دومره محبت وي. تاسو وګورئ که چېرې په دې ملک کې نور خلک قرآن بیاني او یو ځای کې پکې نور جماعت والا چې ته توحید بیان که که نه یا سنت بیان که نو خلک څه وایي هلکه یاره وایي ګوره یار مې پنجپیرې دی ځکه څه دی قرآن بیانوي نو چې په حقیقي دغه کې که نه ترجمه چې کوي او چې پکې توحید آیاتونه راشي او په رښتیا توحید بیانوي نو څوک دا نه وایي چې پلانکي جماعت والا دی هلکه وایي سړی څه دی وایي هلکه یار خو پنجپیرې دی. د پنجپیریانو الحمدلله د دوی تعارف دا په قرآن باندې دی. د پنجپیریانو تعارف چې کېږي دا په قرآن باندې وي. چې کوم ځای کې قرآن وي نو هلته به پنجپیري وي او چې کوم ځای کې پنجپیري وي نو هلته به قرآن بیانوي. بهرحال زمونږ ستاسو مشر بعضې کسان هغه د تعارف محتاج نه وي. د چا به دغه کې تعارف کې بعضې کسان دا د تعارف محتاج نه وي. حضرت مولانا محمد فیاض شاپوري صاحب تاسو پیژنئ. مونږ چې کله د نوجوانانو دا تنظیم چلو که نه مونږ خو نوې نوې راغلي ګرځېدو به داسې دورې به هم کولې نو ما ته به اکثر ټیلیفون شعر مدرسه مې جوړه کړې ده لږ راته یاره جي دعا وکړې هغه وجوړه فیاض دا یاد دی هلکه مې ازاده ته دومره قلقلا کارم وایي د هغه خیال یې دا جوړ دا یو دی نو ما به ورته هلته خلکو کور کې به وکړه نه مې وګوره تاسو ته به اوس نه ښکارو نه وګوره خلک رانه دعاګانې دي نو تاسو ته به اوس نه ښکارو. نو حضرت مولانا محمد فیاض شاپوري صاحب الحمدلله هغوی را رسېدلي دي او ستاسو مخکې بیان کوي هغوی ته دعوت ورکوو چې هغوی خپل بیان شروع کړي. دا خو نږدې نه دا د لرې الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله د توحید او د سنت په مینا سرشاز علماء کرام، مشایخ، طلباء کرام، بوډاګان، ځوانان، د پنځپیر خواوشا تورسرې لوی د سعادت مقام دی چې مونږه رب العالمین د دوو پیړو راسي مشر شیخ رحمه الله حافظه الله نور الله قبره ومرقده، دارنگی ابن الشیخ قائد محترم مرکزی قائد د جماعت اشاعة التوحید والسنة،
مسلمانانی محترم، څومره لوی شکر چې موږ ادا کو په عقیده د توحید باندې، نو دا کم دی. او د هغې به زه تاسو ته سیده ساده او سمپل مثال پیش کړم. ابو جهل حجی، علماء کرام دي څه شک شته؟ قرآن خپل گواه دی: اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. عباس رضی اللہ عنہ قید کی راغلے دے. علی رضی اللہ عنہ ورتوی څه خبره ورته کړې ده د پیغور. نو عباس رضی اللہ عنہ وی لئن کنتم سبقتمونا بالاسلام، کتاسو زمونږ په هجرت، په جهاد، په اسلام مخکې شي، په عقیده د توحید، نو موږ په مکه مکرمه حرسها الله کې اسې نو ناست. حجانو له به ورکولې، د حجانو خدمت به کوو، د بیت الله خدمت به کوو، وما الی ذلک. خدای او خبره واورئ او په پښتو یې واورئ. خبره دا ده چې په کم نوټ باندې سرکاري مهر نه، نو هغه نوټ ته محترم و عزتمند او مجمع هغې ته څه ویلی کېږي؟ جعلي ویلی کېږي که اصلي؟ جعلي ویلی کېږي. دویم دا خبره تاسو ته کوم، یو سړی دی او هغه چاته خط لیږل غواړي، او دا خط کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه وي، د حکومت کوم وسایل دي، ذریعه د هغه نه وي. مثال په طور باندې یو څیز کې واچي، هغه د سرو ولې نه وي، خو حکومت ته منظور شده نه وي. دا عمل الله ته رسي که نه رسي؟ نه رسي. خط به هغه رسي مسلمانان محترم چې دغه د 100 روپو سره ډبه ده، یا بله ذریعه ده، یا بله ذریعه ده، په هغه څیز کې واچئ، نو هغه به هغه سړي ته ورسي. وایم مسلمانانو، دوی څه په حمله که خپکه کې زه وغوښتم، خو قرآن کریم تاسو ته وایم، منګړتې خبرې نه کوم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مسلمانان محترم، مشرکینو چې د کومو الهو عبادت کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خلاف په عقیده د توحید، مکی نه په شړلو باندې کو، مدینه مهجر شو. یاد لرئ خبره اصل کې سوا خبره داوا چې هغوی دا خبره نه منله، لا اله الا الله محمد رسول الله. لائق د عبادت سوا د الله نه بل څوک؟ جواب راکئ، نشتا. لائق د عبادت سوا د الله نه بل څوک؟ العبد عبد وإن ترقى، والرب رب وإن تنزل. خونی نہ کردئیم و کثیرا نہ کشتئیم، جرمستئیم کی عاشقی بروے تو گشتئیم. د جماعت اشاعت و توحیدی و سننا بل څه قصور نشتا چې تاسو ورته قصور وایئ. دا یو قصور شته، هغه دا وایي
چې د الله صفات مختصه د الله حقوق مختصه دا صرف او صرف الله لره دي دا نه وایي چې الله بي لیکن وایي چې الله هی الله هی الله هی هر څه چې کېږي نو د چا نه کېږي صرف او صرف د چا نه کېږي صرف او صرف د چا نه کېږي چو تیغلا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری کلا فتاح الا ہو پنج پیرانو سرت تور دلاغا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو حقدار د بندگی لائق د عبادت سوا د اللہ نہ بل څوک نشتا 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 قرآن کریم فرمائی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون پختانه وی واورے وی فلانے ٹک پٹک دے فلانے وی ٹک پٹک دے فلانے بابا وی ٹک پٹک دے مطلب دا چې ورزینو کندل زوی دی چې ورزینو کند کار بدی کیږي نو قرآن کریم دا وی چې انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون مسلمانانو زمانگو استاسو بلکہ دو کل ما سے واللہ حاجات پورے کرنے والا کون اللہ ہی اللہ ہی زمانگو دو دوی فرق چی دے نو پو ہم کی دے منگا ہم پنچ پیریان نیو خو منگا اصلی پنچ پیریان یو او دو پنچ پیر دا مطلب نہ دیکھ کلی خوب منز کی نور دیر رات لو خار راتو بل خار راتو پنچ پیریانو تاسو تویم گردو نوا خلقو تویم چکم عقائد دا توحید و دا سنت والا لوزے ورکی والذین آووا ونصروا والذین آووا ونصروا تاسو زیور کڑے دے اللہ دے مکک چرتا تاسو نے حرمان ددی ناشکری راشی ددی نعمت نو اللہ بدے نعمت واخلی مشرکین مکہ چکل ناشکری اکڑا ابائیو کو نبی علیہ السلام صفات ولار دے آواز کی تاسو کی زسنگ سڑیں وجربناك مرارا فما وجدناك إلا صادقا وأمينا صادق وأميني صديق وأميني قصيبة كدي طول رضي استرستو مانا لیکن صدیق و امین را تخیر رالی استری مشوین اتستو مانینی ختم شوا لیکن چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی کزتا ستویم چه دیدی غنڈی لا غاڑی فوج را روان دے لخکر را روان دے او تاسو نیستو نابود کینو سبوئی نو اغو ورطم دغوی نوی خلقو دا خبر واوری چی لا الہ الا اللہ تفلحو دا کامیابی نسخہ و اکسیری مجرب اغدا دے چی حاجات ہی پورے کرنے والا صرف اور صرف اللہ صرف اور صرف اللہ وورئی مخلوقاتوں کے افضل البشر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کاف شروع پدی دے الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صفات خدای توب دو الوهیت د غیب دانے او د کارسازی للہ للہ پر زول د قبورین سرپت صدیقی پر اعلام کی دی اللہ مل الاختصاص
وورئ مسلمانانو دوی د بسم الله نه انکاریان دي کوم قبر پرست چې دي قبر پرست ترکیب والا ملګري به نن سبا قانون چه وغیره ویلې کېږي نو بسم الله الرحمن الرحیم کی وی تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص او دا قصر حقیقی په نسبت سره کل ما عداتا بسم الله خاص په امداد د نوم د الله بسم الله خاص په امداد د نوم د الله خپکی گئے باما پیر بابا مړ دې که ژوند دی جنازه پیشي ده که نه ده شوې څوک چې مري هغه اله نه وي څوک چې مري هغه اله نه وي قرآن کریم دی سوره کاف کی فرمائی که وختو اجازتی راکو نو زه به ویم چې قرآن کریم د اصحاب کهف نه وایي انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى واورئ مسلمانانو انبیاء علیهم السلام حق زمون په ایمان اولیاء حق ټولو مسلمانانو باندې زمون ګمان د دې دی الله وایي بخا چې په عقیده راغلي او په عمل کړيږي امین وایي لیکن مسلمانانو ما وی العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل اورئ اصحاب کهف چې دي اتفاقی اولیاء دي د الله نیکان بندیان دي لیکن قرآن کریم په عجیب اسلوب باندې اصلاح د افراط او د تفرید کوي انهم فتیه یقینا دا ځوانانو یوه خبره تاسو ته کوم مسلمانانو د پنجپیر عقیده د توحید او د سنت بیانول دا کار د جوانانو دی دا کار د خنساګانو نه دی دا کار د راهبانو نه دی دا کار د دویزانو نه دی دا کار د بېغیرتو نه دی دا کار د اجړاګانو نه دی آیا موږ په کوم صف کې به یو ځوانان به یو که نه به یو ځوانانو لا هاتھ اونچے کرو ہاتھ اونچے کرو دا تجدید دا عہد دے تجدید دا عقیدی دا توحید دے اللہ 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 اکبر نو راشے لغوندی قرآن کریم فرمائی عجیب اسلوب بندی ماشاءاللہ استاد کتاب شیخ رحمہ اللہ بوی ماشاءاللہ دا خلق دا اعراض انہم فتیتن آمنوا بربهم واورے برے چرتا دا اللہ نے کانو بندگانو تصویری سپرلٹی انوئے انہم فتیہ یقیناً دا الکانو نچے الکان شنو معبودان نو اصحاب کہف سو جواب را کئی الکانا معبودان نو انہم فتیہ او اولیاء زکا د سرکش بادشاہ په مخ کې بنی انټرویو چې کومه ورکړې ده نو هغه ماشاءالله تاسو به وګورئ خو دې منطقیانو ته لږ غوندې ویم ګیر چاپېره لږه چرچه ده انهم فتیه دا صغرا سهلة الحصول دی اصحاب کهف لکانو وکلما هو هذا شانه هر هغه سړی چې هغه الک وي هغه بنده وي هغه اله وای محمول ولا ثابت کوي نشي کېدی هغه اله وای نشي کېدی هغه حاجت روا نشي کېدی انهم فتیه اصحاب کهف الکانو وکلما هو هذا شانه لغونی راشا روس پکی اڑکا داتا گنج بخش شیرکینم دے نو دوچی اخیده یا معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری دا کلمه دا کفر دا چی او سڑے پا عقیدی دا حاضر ناظر ہوئی چی یا محمد شیخ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दासे न छे एतराज करने वाला एतराज करेगा। नवे दरूद मुनु, नवे हर्ष मुनु, नवे सुन्नत मुनु, नवे हर्ष मुनु इकराम मुनु, लेकिन दा अल्लाह सर शरीक न मनु। दा अल्लाह सर शरीक ला शरीक लह, ला शरीक लह। दा अल्लाह ब्रखी खूर निश्ती, दा अल्लाह सांजान निश्ता, अल्लाह सर दा अल्लाह प सिफात औ प ज़ात की शरीक निश्ती। कुल पैगंबर मुकल्लफ बदी मसला दे च हुआ शानदारे हुआ खबरा हुआ मुशरिकीन चिरताना तपूस की नु अल्लाह नु सिफत वरला साबित कचे अल्लाहु अहद, अल्लाह यक्यो दे, अल्लाह यक्यो दे। माहर चे ख्वान दईम फरामोश कर दईम इल्ला हदीस यारा के तकरारा में कुनम। मिंबर त सड़े खीजी कलट्ठा पे को मौजू बोलियो तस्वुर की, लेकिन चिकल मिंबर तो खीजी न अल्लाह किताबी मजबूर की। कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिद अल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। ओ दरियाबुना बखतम शी, कलमुना बखतम शी, जंगली बखतम शी, लेकिन जमा दरब सिफात खत्मी दो वाला ओए नदी नदी नदी। याद लरई दो टिकरी रसान फारसी की नेलवी से दागिन कल कल ताबीर की हमकुन हमदान नजम शेख द पंचीर रहमहुल्लाह बदागिन ताबीर को चे कादिर बिकुल्ल शै हुवा अल्लाहु वहदहु, आलिम बिकुल्ल शै हुवा अल्लाहु वहदहु। नुशापुर शेख बदागिन ताबीर को पकेबदानी और पकार साज़े सरा चिगेबदान अल्लाह कार साज अल्लाह। सूरत की उम्दा मसला नफिद शिर्क इल्म सरुम लगी और नफिद शिर्क शफात सरुम लगी। मारस्ता सुददा को मुसलमानानी मुहतरम यो खबरकुम इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। असहाब काफ औलियाओ, लेकिन इन्नहुम फित्या अल्लाह माबूदान शेख द पिंडय व खबर अबौकम तासुता दा हर चाना अल्लाह कार ना अखली, दा हर चाना अल्लाह कार ना अखली। जमात इंशाअल्लाह पतरक़े दे, लेकिन कचरता मंगा लगों दे आज़म सुबात ना कार वागस्ते। अल्लाह दे पंशबीर तर क़यामत पूरे मरकज द तौहीद व सुन्नत साथी वे मां बयान को और बयान द हाजिर नाजिर बने। जोर को पंजाब के टोला मसल द हाजिर नाजिर दा, पंजाब के टोला मसल द हाजिर नाजिर दा। जुज जुज द कुरान नबे हमदान साबित हो, गैबदानी बे साबित होला। वे मां बयान को यो बुढ़ाई दा, अगर बुढ़ाई सजाड़ी अरूरू वंदे रातला में दा भैरा फ्रीदे येरा विजदा साबिका फुकुनुम वंदे सडोड़या चोमा माजीगर माखाम स्पिता मा तो एचदा स्पिसरंगो शिजा अगनमुना स्पिता चोमा मैं मंच में गोयम तंबूरी मंच में सरायरा। तुलबाओ तासु तदा खबरकुम ओ तुलबाओ हद इशाअत तौहीद व सुन्ना नौजवानान फनून क्लकुए सुगरा सहलतुल हुसूल में दरतवी कुरान करीम जिक्र करे दे। कल कल चरता है क़यास जिक्र कम ये वही दे कुरान के अंदर क़यास अखलास नशु मैं कलब अखलास से सड़े दलील वही दे तचदा मुकदम थाली दे सुगरा कुबरा दे। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वज़िदनाहुम हुदा। वौरे इस्लाह कुरान की दे फ्रात सुच वर्ताली हवई सुच दा गुपुनुम नजरु नियाज़ो मनख्ती की नु अगहुम इन्नहुम फित्या माबूदान नूर पसीलो कोंदी हुई चे आमनु बिरब्बिहिम
چرته په جوش کې را نشي وختي می ملګری سره خبره کوله چې کلام نرم لهجه نرم دلیل گرم پنځپیریان به قال الله قال الرسول وي د پنځپیریانو شعار دا دی چې قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجې نه زموږ شیخ د پنځپیر رحمه الله منوګرام دا وان اتلو القرآن وان اتلو القرآن د قرآن مغز ماز قرآن مغزها برداشتیم استخوان پیشی سگان انداختیم زمان مخ کی زما هم نامی خود خان دے و زعاجزیم دے خان دے و زعاجزیم اولی بخان نی چی اشاعت التوحید و سنہ خادم دے داهم د جماعت اشاعت التوحید و سنہ خادم دے امنگ د دوی نوکران او چاکرانیو نو مازی قرآن مغزها برداشتیم استخوان پیشی سگان انداختیم ودا خودکشا ودا قاتلین دوی خلق ملکڑی دی کدو دو یو ڈٹ تاسو تخکارکم نجیبت خبر با او کی دیشی چستاسو پا علومو کی اضافه راشی سڑے با مرکنیز دیشو مرید بنا ثابت نخود نو دا خونکار بیرو وقتا خونکار سوک دی قبوریین خونکار سوک دی اوئے قبوریین خونکار سوک دی اوئے کنا قبوریین سوک دی قبوریین قبر پرست قبر پرست سوک دی بدتیان قبر پرست سوک دی مشرکان نو سلور وار طرف تا بے سادر ور پسی اونیو نو چی سادر بے ور پسی اونیو نو سادر بے پورتا کو اور چی پورتا بے کو لا یجلیها لوقتها الا ہو لا یجلیها لوقتها پورتا بے کو سادر او الا ہو عجز لبے رواچ واغاسی ساپ پوزکی نیولے اون اغا مرشو آغا با مرشو صادری ختم بے ورطوی وورے شیخ رحمہ اللہ حلوی متی خلقتا اولیاء علیہم الرحمن رحمت حق کرامات حق تاللہ نیکان بندگان نو پٹولو خگمان کو خو مسلمانانو خبر اصل کی دادا چو تیغی لابدستاری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حقیاری کلا فتاحا اللہ من سرا تور دلادا قنچی دلام دا لام تا قنچی لام ویلے کی پخاری قاریانو بوی اس خو بلبل سے تعبیر کی دا قنچی دے لا الہ ایمینز کی رقون راسما دا راہبان چی پیدا شوی دی کھوڑگر چی پیدا شوی دی او سڑیا تم نمرا بی غیرت شی پنچ پیریانو خلقو تا غیرتو خود پردے سڑے بوزی خپلی ناوی پسی خپلی زنانه پسی اگا کور که خوشحال دا پزانی پیریان راویستی دی پیریانو در تا علاج خیم علاج در تا زبردست علاج خیم او دا یاد کئی زما دا همنامه چی دیده بخا مخاپ دی بی عمل کئی بوٹ روا خلور پسی ولی چتا پردو پسی لارن شگره خپل اگه تا خوبا ایست دور تکای نو حدا با پرتای ازگونا بای پا خلقی راغلی نو دا سنگو رستا دا خپڑی را مضبوطا دا نو مسئلہ می در تا دا کولا بوٹ پوس روا خلا پا دی سٹ ورطا کی دا او اوس در نپیریانو حکم خولی خپل سڑے دا خپلی خزی پنچ پیریانو غیرت خلقو تا زکاو خوچ دا بامبر خپلی خزی پسی بوزی وی شرطی مخی پا درگاہ او شرطی اگا شرط ولی دا ملنگانو بیرا ولی خپل کو تا دا ناوی تلس و دا شرطی للی شوا دا خختک سوری شوا خبر در تدا کم دا پیریانو دا وستو علاج بوٹ لگ زور ورکا نو چه لگونی دی زور ورکا دی پوری میوی چه منگا حل خلقو تاوی چیرا کور تا پردے سڑے منن باسا یہ دیر زبردست خبر کم
او دا عام شای خبره ده دوی مالا سه بسیط کنی ټیم راکي په دې بسیط ټیم کې به زه څه وکړم زم د پنجابیانو په مې سلیم خان غوندې نو زه تاسو ته دا خبره کوم شیخ رحمه الله وي د ډبي جومات امام راغی وی شیخ صاحب زه نور امامتي دې خلکو له نه کوم ما ولې سړی خیر خدای خیر نه کومه جو نه کومه جو جوړې نه کومه نو ما یې زه سړی اصل خیر خدای وی ګوره د دې بدرۍ کې را روان یم دې ته بدرۍ ویلې کېږي زمونږ یو میر سمیر الحق د شیخ شاګرد هغه لیکي په خپل کتاب یو ځای کې په دې ربطونو کې وی کاش چې امام راضي د بدرۍ وبس کړی وی او شیخ ته ناست وی ټول ووایه رحمه الله رحمة واسعة ووایه رحمه الله رحمة واسعة امین پې ټول ووایه ښه نو وی زه په دې بدرۍ کې را روان یم نو د دې ځای سطر دا ډېر زبردست سطر دی نو وی هغه یو خورلڼه زنانه بلې زنانه ته وایي زه دا خورلڼه تعبیر کوم کله کله یو ملګری وایي لکه تو ته خورلڼې ولې وایې لکه ما اوس خورلڼې شوي دي وی اوس خورلڼې نه دي خورلڼې شوي دي د دې تعبیر که کومه نو دو خو دې بسیط ټیم کې زه سکنجه کړی په دې بندې به نو خبره مې درته کوله وی زه را روان وم هغه یې وایي خوري مخ پټ که ګورې سړی را روان دی دا زنانه خامخا یو جلکي سړی سروې کوي کسټډي د سړي کوي خامخا د سړي کسټډي کوي هغه یې وی چې په یو نظر باندې وی ماړې خورې وی دا خو سړی نه دی وی دا زمونږ د جومات امام دی او سړی وی زه د سړیتوب نه ویستمه واورئ مسلمانان محترم پنجپیرانو خلکو له غیرت ورکو یو سړی چې د ګټې نه غواړي د بوټي نه غواړي د مړه نه غواړي پیر بابا به طورې مثال ما پیش کو داتا صاحب ژوندی دی که مړ دی انبیا علیهم السلام حیات برزخی شته ژوندي دي که مړه ژوندي دي که مړه واورئ قرآن کریم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم نو یو خبره به راشم اسی تذکره به وشي کیدای شي بل عالم تی ټاپک جوړ کی ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ اول صحابیت تاغ یقینی مولانا دا ابو بکر صدیق د صحابیت نه چې څوک منکر هغه سره کافر دی ځکه قرآن سره ثابت دی اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صحابی فتوہ ورکی تقریر کی تعزیتی پیغام ورکی چا ذہن دان من لناشنا واقعوا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ترجمہ اوکرا شکن مفتی من کان یعبد محمدا سوک چاچی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کولا من کان یعبد محمدا محمد بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دا اللہ نرستو پا مخلوق کی دا طولنا لویا درجہ دا امام الانبیاء دا جناب محمد رسول اللہ میں کافم شروف دی الحمدللہ الذي انزل على عبده بندو نلاشا ہائے ہائے کاش من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات مریضانو بیوالے بیماریانو شرک تلاری سمون کو
اړي جوړونکو د خلکو نه پتې خورونکو ملکي فساد پیلاوونکو بے شرمای والا محمدا قد مات ان حرف حروف مشبہ بالفعل داسې ده که نه که بل څه شته پکې ان محمدا قد للتحقيق قد مات مفتی اعظم دو خلیفہ اول دا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نه بل څوک شته رائے جواب وکړئ شته آغا وی رواه البخاری دا سنا از جعفر روایت است کدام جعفر است کندو د سر کتاب دے اولی نشتی آخری نشتی د منگک نا منگک خوڑلے دے منگک بیدتی مولا دے راہب دے دا راہبان سیڈیانی دا دا ملک خلاف سیڈیانی دا دا انڈین دا دا ملک مخالف بغاوت کی پیوزے کی خام خاگرزی کلپ صورت تچا کلپ صورت تچا ظنبیم ان كثيرا من الاحبار والرهبان ان شاء الله مسقط المزبه يوزيكو خير جمع بين الصلاتين وكانت تزبط خب इसको बगिने की करना नो यार हमारा खबरा हमेशा प्रिंटिंग पाती की दुनिया आसिम नाकी सदा खो मुसलमाना ने मुहतरम अल्लाह सर शरीक शते कनिष्ठा निष्ठा दा गवाही दी अल्लाह पाक जमू बखल दरबार आलिया की ओले की ला इलाहा इल्लल्लाह और पसे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह तजम न पदे मने कम अज कम 2-3 घंटे लगी कभी दी मशाइख मुंगा टेम राखो जो फबिहा ورنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أيوه شعر بخلوهم دعاء أستغفر الله من كل ذنب لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل شیخ صاحب ټلیفونو کو چې ما دیګر مانځنه ما خام په دغه بیان دی مونږ تاسو انتظار کول بل څه بیان او تاسو را نه لګي تاسو په خپل ریټ شیخ صاحب دا یو نیمه غنټه ټیم تاسو نه مونږ ته ختم نه و ای ټلیفونو اذان لکه یو کس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم بارك صفنا برابر کی مخراج کسان ناشي مخکې صفونو خیال ساتي علامہ احمد جمشید خان صاحب چرته
کوي مصلی ته راشي صفونه برابر کړي الله مو دلته کوم کسان چې دي دلته مخکې راشي دي صفونه تو ګورئ صفونه برابر کړي الله مو شاباس الله مو سره صفونه برابر کړي صفونه برابر کړي مخکې راشي دا کسان شاباس صلات کمیټه والا کسانو ته ګوري هر سړی خپل ځان ته ګوري صفونو ته ګوري سیده کې صفونه دې سایډ ته راشي دې ګس طرف ته سټیج نه مخکې راشي علمو دا صفونه دې خالي دي بالکل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب